زنانه را پاسې دي با عزت زنانه خويند را پاسې دي سړونه خلک وای کنه وای د سړونه پورا نشوا فخری افغانه جنکې په لګټي جنکې را پاسې دي هغه نارو چې تک چې اسلامي نظام قائم کړي اسلامي نظام نافذ کړي دوی د برقي لحاظ نکړو دوی د محراب لحاظ نکړو دوی د منبر لحاظ نکړو دوی د قران لحاظ نکړو دوی د جمعات لحاظ نکړو دوی د زنانه عفت او نقتل دا هغه بی غیرت او کافر او مرتد فوج دی چې دا پاغي باندې مورختل دوی سره دا احساس نو چې دې جنې په لاس کې خټوپک نشته دی دې جنې خو کوم د غاړي ته بم نه چولې دا خو زماره دی قوم لور دا دا خو زما خور دا لیکن دې ته چا نه قتل او پاغي باندې لکه د لیوان او د زناورو د خنزیرانو او د سپو غوندې پاغي باندې ورختل او هغه نازک زنانه چې کوم دی چې هغه صنف نازک ته په هر کفر پاغي باندې رحم کوي دوی پاغي باندې ورختل دا نه چې یوازې قتل کړل بلکې د هغه وجودونه ټوکړي ټوکړي کړل دا نه چې یوازې قتل کړل بلکې په هغه باندې پاسپورت استعمال کړل هغه اوس وزول په دغه مرحله کې چې کوم دنه په مسلمانانو کې له هوش پیدا شو ګوره مونږ په کومه مرحله کې راپورته شوی یو مونږ دومره یا به غیرتۍ کړې دي چې صبر نوم ورته ورکې زما په خیال خورته صبر نوم بے ځای دی دا زمونږ د بے غیرتۍ او دوران نه چې تیر شو د بے غیرتۍ او تاریخ ته چې مونږ په خاموش پاتې شو مونږ په و ماتمه پیرا کې په داسې حالت کې را پاسې دو چې په دغه وخت کې مړ امرا پاسې دو مړ په دې جهاد په مړ امرا پاسې دو دا مونږ چې په کم باندې را پاسې دو زمونږ د امام زمونږ د لارې راهرو چې کوم دغه زنانه دي مونږ نه مخکې زنانه روانې دي مونږ غي پس قدم باندې قدم کې خودو او بیا په دغه ټیم کې وګڼل چې را اوس پاکستان د پرې خودو نه دی اوس پاکستان چې کوم دی د پاکستان حکومت او په پاکستان باندې مسلط او جابره طبقه دا د پرې خودو نه ده نو بیا دا غینه پس مونږ جهاد شروع کو مونږ جنگ شروع کو د دین او ورست چې کوم دنه مونږ د پاره د صبر سلاره نشته دی چې مونږ ته اوس دعوت راکړي چې صبر کوئ لیکن بیا هم دا لوی د فخر مقام دی چې نن الله جل جلاله مونږ او تاسو دې کار ته قبول کوخه ننوم داسې خلک شته چې هغه ننوم په دغه هغه ځړه ټپوي پاکستان اوسم مسجد دی اگر چې جمهوریت نظام نافذ کړ دی پاکستان اوسم مسجد دی اگر چې انډیا ایکټ نافذ کړو پاکستان اوسم مسجد دی اگر چې ختم نبوت په نوم باندې لزر خلک قتل کړل پاکستان اوسم مسجد دی اگر چې د کوم در ناموس صحابه په سر باندې خلک قتل کړل پاکستان اوسم مسجد دی اگر چې د نفاذ شریعت په نوم باندې خلک قتل کړل پاکستان اوسم مسجد دی اگر چې په زنانو په مسجد په جمعات ورخاتو دی اوسم جمعات دی دغه جمعات کې مزه جنگ کوم په دغه جمعات کې الله مال بیا جنگ جایز کړی دی چې دومره دفاع شي په حرم کې ماته جنگ جایز دی په داسې حالت کې ماته په حرم کې جنگ جایز دی بیا په لاندې جمعات کې بسنګ جنگ نکوم